که یو انسان باندې د شپې غسل واوړي یا چې کوم دی یو انسان د خپلې بیبي سره جما وکړي د سحر راپاسېدو او خالص ټیم لږ دی پاو ساعت اذان ته پاتې دی په دې صورت کې که دی اوس یو طرف ته څه کوي غسل کوي نو د پښمني ټیم ته ځي او که دی پښمنۍ کوي نو هلته بېلمازه پاتې کېږي په دې صورت کې به دی څه کوي دا لازمي مسله ستاسو خدمت کې پیش کوم ځکه چې اکثر ملګري د دې متعلق چې کوم دی نو هغه ډېر زیات تپوسونه کوي او ډېر زیات په ششپنج کې وي په سوچ کې وي په غور او فکر کې وي نو دا اهمه مسله ستاسو خدمت کې پیش کوم ګورئ که انسان د خپلې بیبي سره جما وکي کورواله وکي یا یو انسان د سره چې باغ باندې احتلام غسل لازم شي نو په دې صورت کې چې کله دی راپاسي ټایم لګ دی پاو ساعت پاتې دی شل منټه پاتې دي ها او دی وس که غسل کوي نو د دنه چې کم دی پښمنۍ پاتې کیږي نو په دې صورت کې دی اول پښمنۍ وکي ځان دی برابر کی او دا غي نو رستو چې کم دی کله کله په د باندې اذان وشي نو هم خیر دی د اذان رستو چې کم دی هم د غسل کیږي په دې باندې روزي ته څه قسمه نقصان نه رسیږي اکثر ملګری په دې ششپنج کې چې آیا وس که چې کم دی نو زه بانک په ما باندې وشو وس که زه غسل کوم نو زما روزه په دې باندې ماتېږي نو په دې باندې روزي ته څه قسمه نقصان نه رسیږي صحیح ده د اول پښمنۍ وکي او دا غي نو رستو چې کم دی خیر دی که اذان شوی دی دا غي نو رستو بیا چې کم دی نو هغه خپل غسل وکي خو په غسل کې دا احتیاط کوي چې خولې ته او پوزې ته په هغې کې د مبالغه نه کوي یعنې خولې ته دې غرغړه نه کوي او په پوزې کې چې کوم دی نرم اډوکي ترې اوبه نه رسي د دې لپاره چې دا اوبه د ده تېرې نه شي او د دې په ذریعه باندې د ده روژه ماته نه شي نور په عام رولز کې چې کوم د ده طریقه ده په هغه طریقه باندې د غسل وکړي څرنګه چې په عام حالت کې کوي د ده روژې ته په دې باندې څه قسم نقصان هغه نه رسیږي که د رمضان المبارک په میاشت کې د ورځې په انسان باندې غسل لازم شي په دې باندې د ده روژه ماتېږي که نه ماتېږي دی به اوس غسل کوي که نه به کوي د دې طریقه کار څه دی مونږ به دا ویډیو کړې دا ویډیو وګورئ او په دې باندې ځان پوه کړئ د خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته